بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هغه چې اختیارمند د ورځې د جزا دی. یو درې مباحث علامه بیضاوی د مالک یوم الدین په تفسیر کې ذکر کړي. اول بیان د څلورو قرتونو او بیان د وجوه د اعراب په مالک یوم الدین کې. دویم بحث د دین معنی. دریم په آخره کې اعتراض او داغه درې جوابونه. اول بحث بیان د قرات اربعو په مالک یوم الدین کې. مالک کې څلور قرتونه دي. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین او ملک یوم الدین. دا څلور قرتونه دي. وجوه د اعراب پکې ډېر دي. دا دوه قرتونه متواتر دي. مالک یوم الدین او ملک یوم الدین. زمونږ استادو د مصاحفو کې مصحف کې خو مالک راغلی دی. دا رچا قرت دی. وقرأه عاصم والکسائی و یعقوب. دا د عاصم او کسائی او د یعقوب قرت دی. او د دې تایید دا قول د الله تعالی د یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. مالک په معنا د اختیارمند سره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. هغه ورځ د چې اختیار به نه لري هیڅ یو نفس، د هیڅ یو نفس دپاره د هیڅ یو شي. والامر یومئذ لله. او امور به ټول، شیان به ټول په دې ورځ الله سره. نه د دې آیت نه څنګه استدلال کیږي چې مالک دی. تملکو ملکه یملکو د باب ضربه نه دی او مصدر چې کم دی ملک دی. ملک اختیار ته وایي. مالک کېدل، مالک په خپل مملوک کې اختیار لرلی شي او تصرف پکې کولی شي. او د قیامت په ورځ به بل چا سره اختیار نه وي. همدغه مطلب د مالک یوم الدین شو. الکه څه دلیل دی چې تملکو د ملک نه دی؟ شاید چې تملکو د ملک نشي نو بیا خو مالک نشه، بیا خو ملک شه. ملک یوم الدین دا د هغې دپاره دلیل شه. جواب داره چې دلته تملکو متعدي کړی، مفعول ورسره ذکر کړی چې شیئن. او چې د ملک نشي نو بیا هغه متعدي نه لازمي. معلومه شوه چې مصدر ملک دی، ملک نه دی. تاسو پې پوه شئ؟ وقرأ الباقون ملک. نور قاریانو لستی دی چې ملک دی. او د بیضاوی وی وهو المختار. دا غوره قرتم دی. ولی درې دلیلونه پیش کوي چې دا غوره دی. اول لأنه قرت اهل الحرمین. دا د اهل حرمینو قرت دی. دویم دلیل ولقوله تعالی، د وجه د دې قول د الله تعالی نه لمن الملک اليوم. نن ورځ بادشاهي چا لره ده؟ خلق به خاموشه شي، الله به خپله جواب ورکړي. لله الواحد القهار.
الله لره دا چې کیو دی او د زور ور دی. نو دلته ملک راغلی، ملک او ملک هم د ملک نه دی، بادشاهی ته وایي، او بادشاهی الله لره خاص شوې ده د قیامت په ورځ په آیت کې. نو دلته د سورت فاتحې د آیت هم دقه مطلب دی چې ملک یوم الدین بادشاه د ورځې د جزا دی. دریم دلیل چې ملک دی دا غوره دی، ولما فیه من التعظیم، ځکه په دې ملک کې تعظیم هم دی. څنګه تعظیم دی پکې؟ مالک هغه چاته وایي چې تصرف په اعیان مملوکو کې کوي. نو د مالک مملوک عبد او امه ده، او ملک بادشاہ ته وایي هغه چاته وایي چې متصرف بالامر والنهي په مامورینو کې، مامورین حرم کېدی شي او عبد او امم کېدی شي. نو د ملک تصرف پچا چلیږي؟ په احرارو هم، او د مالک تصرف صرف پچا دی؟ په مملوکاتو دی، په احرارو نشتا. نو معلومه شوه چې ملک کې تعظیم زیات دی د چانه؟ د مالک نه. هلکه تاسو پې پوه شئ؟ خو دواړه قرتونه تواتر سره راغلي، نو خو یو ته مختار ویل دا مناسب نه دي، او د چې کوم درې دلیلونه ویل دې ته جوابونه شوي دي. هلکه پې پوه شئ؟ په قرت متواتره کې بیا عمل د بعضې علاقو د خلکو معتبر نه چې دی وایي دا قرت د اهل حرمینو دی. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ تاسو پې پوه شئ؟ ښه د ملک او د مالک په منځ کې فرق څه دی؟ د دواړو فرق یادوي. والمالک هو المتصرف فی الاعیان المملوکه، هغې ته وایي چې هغه تصرف کوي په هغې ذواتو کې چې د ده په ملکیت کې کوي، په شا چې څنګه خوښوي من الملک د ملک نه دی، مالکیت اختیار منطوب. والملک هو المتصرف بالامر والنهي، هغې ته وایي چې تصرف کوي په امر او په نهي کې په مامورینو کې، من الملک د ملک نه دی، ملک بادشاهی ته وایي. هلکه تاسو پې پوه شئ؟ مالک لفظ قرآن کریم کې درې کرته راغلی، مالکون جمع پکې یو ځل ذکر شوی، ملک لفظ 14 کرته قرآن کې راغلی. ملک یوم ورځې ته وایي، دا یوم لفظ قرآن کریم کې 365 کرته راغلی، او د شمسی کال ورځ هم 365 دي څه کم، او د قمري 354 دي. تاسو پې پوهېږئ؟ نو څه کم 11 ورځې کال کې د شمسي نظام او د قمري نظام فرق، په 33 کلونو کې یو کال فاصله راځي. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ او چې جنورۍ کې روجئ نو 33 کاله وروسته به بیا جنورۍ کې روجئ. په یو کال کې څه د پاسه 3 کاله، په یوه صدۍ کې څه د پاسه 3 کاله فرق راځي. هلکه پې پوه شئ؟ د یو سړي عمر 100 کاله شو، دا 100 کاله به شمسي حساب باندې، او په قمري حساب به د ده 103 کاله عمر یې. هلکه پې پوه شئ؟ دین قرآن کریم ډېر عجیبه کتاب دی، دې ته اعجاز عددي وایي. هغه اعجاز چې اعدادو کې راغلی، لکه د کال څو میاشتې دي؟ تاسو پې پوه شئ؟ شهر لفظ قرآن کریم کې 12 کرته راغلی. تاسو پې پوه شئ؟ کال او د کال ورځې 365 دي، نو یوم لفظ پکې 365 کرته راغلی. تاسو پې پوه شئ که ملائکه لفظ پکې 88 کرته راغلی، د شیاطین لفظ هم پکې 88 کرته راغلی، ځکه د انسان د روح او د جسد نه جوړ دی. روح کې ملکی صفات دي، جسد کې شیطانی او بهیمی صفات دي، او د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې کشمکش دی.
خدا د کشمکش معیار خدای یو شان په قرآن کې ذکر کړي، طاقت یو شان دی، اتاتیا و اتاتیا یو شان دي، څه کمی پې نشته چې هغه په تا غالب شي، بلکې خپله په مقابله کې چې روح په نفس غالب شي. هلکه پې پوه شئ. دین لفظ قرآن کریم کې 80 کرته راغلی او په 10 معناګانو باندې قرآن کې استعمال شوی. دا خو 2 قرته شو. دریم قرت وقرئ ملک بالتخفیف، ملک یوم الدین هم راغلی دی په تخفیف سره. وملکه څلورم قرت بلفظ الفعل هم راغلی دی، ملکه یوم الدین. بیا یوم منصوب دی بنا بر ظرفیت. ومالکن دا بل قرت نه دی، دا مالک قرت دی، خو مالک هلته مجرور دی قرت مشهوره کې. همدا مالکن بالنسب علی المد هم راغلی دی. یلکه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکن یوم الدین. سمانا امدحو مالکن یوم الدین. اول حال یا منصوب دے بنا بر حالیت، و مالکو پر پہ سرم راغلے دے، منون راغلے دے مالکن یوم الدین. یا مضاف دے مالکو یوم الدین. نو چې دا مرفوع شي علی انه خبر مبتدای محذوفین، دا به خبر د مبتدای محذوفی شي. هو مالک یوم الدین یا هو مالک یوم الدین. و ملک مضاف راغلی دی پر په نه پس نسب دواړو سره. لکه قرت مشهوره خدا دی ملک یوم الدین. ملک یوم الدین هم راغلی دی، هو ملک یوم الدین خبر شر مبتدای موضوع. ملک یوم الدین امدح ملک یوم الدین. یا اعنی ملک یوم الدین. الکه تاسو په دې ځایونو پوه شئ، په دې خبرو پوه شئ پې. و یوم الدین مراد یوم الجزا ده، دین په معنا د جزا سره راغلی. دین قرآن کریم کې په 10 معناو استعمال شوی چې یو ته جزا ده. اول دین په معنا د عقیده سره، لکه لا اکراه فی الدین، عقیده کې جبر نشته، چا به جبر نه کوي چې دا عقیده در سره خپله ده. کافر دی که ستا ورسره څه کار دی؟ کافر دپاره شریعت خپل اصول ذکر کړي دي، بس مغې اصولو مطابق د ژوند تیری، په زور به نه مسلمانې. دویم دین په معنا د ملت سره، لکه سورت آل عمران کې ان الدین عند الله الاسلام، ملت د الله په نزد باندې اسلام دی. دریم دین په معنا د باطل ملت، لکم دینکم، ستاسو دپاره باطل ملت دی، خپل باطل ملت. دین په معنا د باطل ملت سره. څلورم دین په معنا د طاعت سره، وله الدین واسبا، دی الله تعالی دپاره طاعت ته واسبا کامله. پنځم دین په معنا د غلبې سره، فلولا ان کنتم غیر مدینین ای غیر مغلوبین. شپږم دین په معنا د قانون سره، که سورت یوسف کې چې وایي ما کان ان یاخذ فی دین الملک، فی دین الملک څه معنا؟ فی قانون الملک. وم دین په معنا د حد سره، شرعي حد، لکه سورت النور کې ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، څه معنا؟ په حد شرعي کې. دین په معنا د حد شرعي سره. اتم دین په معنا د توحید سره، لکه سورت الزمر کې الا لله الدین الخالص،
خاص الله لره توحید دی خالص د شایبه د شرک په پکې نه نهم دین په معنا د دعا سره فادعوا الله مخلصین له الدین خدای راو بلای چې اخلاص کوون کی الله تعالی لره الدین په دعا بلنه کی الله سره نور خلق مرا بلای لسم دین په معنا د حساب او جزا سره لکه الکیس من دان نفسه او خيار سره هغه څوک د چې ځان سره محاسبه وکي دانا په معنا د حساب سره یا په معنا د جزا سره لکه د ذکر کړي کما تو دینو تو دانو څنګه چې کې مقشان جزا بدر کول کیږي نو دی وای یوم الدین یوم الجزا ومنه کما تو دینو تو دانو څنګه چې سکه تو دانو اقشان جزا بدر کول کیږي داول تو دینو په معنا د جزا سره نه دی ځکه جزا خو بدلی ته وای کما تو دینو چې څنګه تکې چې اول څوک کوي هغې ته خو جزا نه وایي که نه څنګه دې چې وکړه تو دانو تاله به جزا در کول کېږي دویم پیل جزا اول پیل خو جزا نه وي که نه نو کما تو دینو معنا به داسې نه کوو چې څنګه ته جزا ورکې نو تو دینو تاله به هغه جزا کما تو دینو معنا څنګه چې تا وکړو نو تا ته به مقشان جزا در کول کېږي لکه تاسو په دې خبره سر خلاص شه یا لکه دا قول چې کوم دی د حماسې شعر ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانو باقی پاتې نشو ما سوا د دشمنینا دناهم منګه جزا ورکو دوی ته کما دانو څنګه چې دوی جزا ورکړې ده یا لکه کما دانو معنا کما فعلو منګه جزا ورکو دوی چې څه کړي دي ځکه هغوی خو ابتداءً کړي خو جزا نه ده کړه جزا خو په لساني ته وایي کړه کما دانو معنا کما صنعو الکه تاسو په دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ دریم او آخري بحث او یو اعتراض او د هغې درې جوابونه اعتراض دا دی چې که مالک صیغه د اسم فاعل شي نو سوال دا دی چې دا مضاف دی چاته معمول ته چې یوم الدین دی نو چې صیغه د صفت مضاف شي معمول ته دا خو اضافت لفظي وي او هغه خو مفید د تعریف نه نو د معرفې صفت څنګه جوړ شو چې الله دی تاسو به پوه شئ خو دا سوال دی په مالک کې کوي په ملک کې نه کوي ولې ځکه هغې ښکاره خبره ده که نه نو ګورې دی جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې دلته مالک معمول ته نه دی مضاف بلکې ضرب ته مضاف شوی دی هلکه پې پوه شوئ چا ته مضاف شوی ضرب ته مفعول حذف دی اتساعاً دی ته وایي چې ضرب ته مضاف شوی بغیر د فینا بغیر د چانه ګورئ اضاف اسم الفاعل مضاف که اسم فاعل ضرب ته اجرا له مجرى المفعول به جاری کدا په ځای د مفعول به علی الاتساع په اتساع سره که قولهم لکه دا قول یا سارق اللیلا یا سارق اللیلا اصل کې داسې دی یا سارق المال فی اللیلا ولې داسې دی ځکه د سارق اضافت لیلې ته شوی لیله خو مسروق نه ده بلکې مسروق به ده شپه خو نه ده پټه شوې شپه کې په غلا په شکل شپه کې شوې ده او یا سارق اللیله خو دا معنا ده ای هغه سړیه چې شپه دې پټه کړې شپه دې نه ده پټه کړې په شپه کې دې پټوا غلا کړې ده نو تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ اهلت داري ومعنی او معنی دا ده ملک الامور یوم الدین دا ځکه وایي چې مالک په معنا د ماضي سره دی ملکه دا به دویم جواب شي مالک په معنا د چا سره دی او اسم فاعل خو العامل جوړیږي چې په معنا د چا سره حال یا استقبال سره نو په معنا د ملکه سره شکر ملکه یوم الدین ومعناه ملک الامور یوم الدین مالک دی د ټولو سیزونو د جزا په ورځې مالک دی د ټولو سیزونو د جزا په ورځې یا لکه مونږ خو معنا د ماضي ونه کړه که نه جواب دا چې معنا به د ماضي نه کوو نو صیغه د ماضي ولې ذکر کړه صیغه د ماضي ځکه ذکر کړه چې کوم کار متحقق الوقوع د هغې نه تعبیر په څه سره کیږي او اخبار د باری تعالی متحقق الوقوع دی نو د دې نه تعبیر په څه سره کیږي
پسائقه من بالسماوات والارض یادې مثال ذکر کړي علا طریقتی په دې طریقې ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار आवाज به وکي جنتیان دوزخیانو ته आवाज به وکي نادا معنا خدای چې आवाज کړی دی کنه خو ماضی ځکه استعمال کړي چې دا نظام اخبار د باری دی متحقق الوقوع نو تعبیر ته په ماضی سره وکړو تاسو مختصر معنی کې دا ځای ویلی دی الکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ بل جواب یاد دی چې دلته مالک په معنا د استمرار سره دی ځکه صفات د باری تعالی ټول جاری دی په طریقې د استمرار سره او هغه اسم فاعل علی عمل کوي چې کله په معنا د حال او استقبال سره وي دلته استمرار دی الکه په پوه شئ څه دی نو تاسو ته به څوک ووایي چې مالک د ورځې د جزا خو را روانه ده کنه خو استقبال دی کنه تاسو به جواب وکئ یو عقود مالکیت ته هغه را روانه ده او یو اتصاب د باری په مالکیت ته هغه را روان نه هغه استمراري دی کنه یا لکه تاسو په پوه نه شئ دلته خو اتصاب دی کنه اتصاب د باری په مالکیت سره دا خو مستقبل استقبال پکې نشته کنه دا خو استمراري دی کنه تاسو په پوه شئ صفات د باری تعالی خو ممتنع والانفکاک دي کنه تاسو په پوه شئ او یو عقود مالکیت ته حقوق قیامت نشتا چې راشي نو بیا به مالکیت واقع کیږي هلکه پې پوه شئ او له الملک یاد لره بادشاهي ده فی هذا اليوم علی وجه الاثم په دې ورځ په طریقې د استمرار سره دا هم ولې که استمرار هم ولې که لتکون الاضافة حقیقیتا چې اضافت حقیقي شي معنوي شي اضافت لفظي نه خبره وځي معدتا صلاحیت پیدا کوونکی شي لوقوعه صفت للمعرفه دې دپاره چې واقع شي صفت د معرفې دپاره هلکه دین خو په معنا د جزا سره شوه وقیله چا ویلي دي الدین والشریعة دین په معنا د شریعت سره وقیله چا ویلي دي دین په معنا د طاعت سره یلکه نو داسې چل دی مالک د ورځې بیا به داسې شي معنا مالک د ورځې د شریعت دی مالک د ورځې د طاعت دی نو قیامت ورځ خو د طاعت او د شریعت ورځ نه ده نو بیا د دې خبره مطلب څه شو نو دی وایي بیا به عبارت په حذف د مضاف سره شي معنا به داسې شي مالک جزاء الدین مالک یوم جزاء الدین مالک د هغې ورځې دی چې د دین جزا د شریعت جزا به خلکو له ورکوي د طاعت جزا به ورکوي ګورئ والمعنا یوم جزاء الدین هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ